دې ځل چې تاسو ته بینظیر روپۍ ملاويږي نو پاغه کې به تاسو ته بدلی د دې سره هم ملاويږي. ځکه دې نه مخکې موږ تاسو ته ویلو چې ډیجیټل ویلیټ چې دی دا به کولاوي او د هغې په تھرو به تاسو ته دا روپۍ ملاويږي. نو که نوي کسان دي او که زاړه کسان دي دا ویډیو د دواړو دپاره لازم ده چې دا واوري، داسې نه چې سبا ورځې تاسو ته مشکله جوړه شي. بل دې ځل به دې کې دغه بدلی ده نو ځینې کسان به دې باندې نه پوهېږي. نو په دې ویډیو کې له مکمل معلومات در کوم، خو دا ویډیو راوالی دا مخکې شیر کړئ چې نورو کسان ته ورسي او دا لایک شیر پرېږدئ نو دا د ویډیو له لازم ورکوئ چې نورو کسان ته ورسي چې هغه هم په ټایم باندې چې دی د دې نه خبر شي او د دې نه فایده واخلي. نو دې ځل چې د بېنظیري د روپو نوی قسط شروع کېږي، ورځې پوره شوي دي، اوس به دغه نوی قسط چې دی دا به شروع کېږي. نو په هغې کې به تاسو ته بدلي ملاویږي، لکه په هغې کې به یو کاؤنټر چې دی دا به نوی لګېدلی. ځکه د هغو له طرفه اوس خبر راغلی دی، هغه وایي چې موږ 1 کروڑ سیمان چې دی دا به پرې ورکوو. له دې نه مخکې موږ تاسو ته ویلو چې تاسو به ډیجیټل ویلیټ کې چې دی په هغې کې به اکاونټ کولاوئ، د هغې لپاره به تاسو سیم راوکاږئ او هغه سیم چې دی دا به د زنانه په نوم باندې، لکه کومه زنانه چې دا روپۍ اخلي نو د هغې په نوم باندې به سیمې. نو ځینې کسان وایي موږ د خپل خاوند ورکړی دی، د خپل بچي ورکړی دی، موږ بس چل کوو یا به زه خپل سیم چې دی دا به چینج کوم. نو سیمان چې کومو کسانو چینج کوله او هغه هلته کې دفتر ته تلل نو د هغې نه غټه غویمه به جوړېدله، ځکه چې دا 1 کروڑ کسان دی او دا دغه شانتې دفترو ته ځي نو د هغې نه لکه دوباره رجسټریشن شو او په هغې کې به بیا غټه غویمه چې دا به ته جوړېدله. نو حکومت چې دی هغه اوس تاسو له اساني جوړوي، اساني له دا جوړوي که تاسو هلته کې هغه سیم د کوون د هغې نه بیا غټه مشکله سیم به یې ورایستو. اوس حکومت وایي چې دغه سیم چې دی دا به له موږ مکمل پرې ورکوو، ځکه هغه هلته کې د جیز والا چې ده د جیز والا سره یې خبره کړې ده نو 13 لاک سیمان چې دي دا به دې ځل ورکړی کېږي. تاسو ته به په کاؤنټر باندې 13 لاک سیمان چې دی دا ملاویږي. نو په دغه 13 لاک کسانو کې چې کوم کسان هغو ته به دغه سیمان چې دی دا به ورکړه چې خو ویلي دي چې 1 کروڑ سیمان چې دی دا به موږ پرې ورکوو. نو تاسو ته به هلته کې سیم چې دی دا به ستاسو په نوم باندې راوکاږي، چې کومه زنانه روپۍ رالي هغه به ګوته لګوي او د هغې سره به هغې ته سیم چې دی دا به هم ملاویږي، د موبایل کم نمبر چې دی دا به ورته ملاویږي، د جیز نمبر. او په راتلونکي وخت کې چې دی دا نور به هم د خیالن سات چې دی 13 لاک دی او په هغې باندې به تاسو له اکاونټ چې دی دا به هم کولاوئ. موږ به تاسو ته اکاونټ په کولاوئ، نو هغه اکاونټ کولاوېدو ته اوس هم ضرورت نشته او نمبر رایستو ته چې دی هغې ته اوس هم ضرورت نشته، ځکه چې هغو به تاسو له اوس دغه نمبر چې دی هغه به د خپل طرفه نمبر هم درکوي او په هغې به تاسو له اکاونټ چې دی دا به تاسو له هم کولاوئ. نو بیا به ستاسو دغه نمبر ته چې دی میسج به هم راځي د روپو او ستاسو روپۍ چې راشي هغه به هم دغه اکاونټ ته چې دی دغه اکاونټ ته به دا روپۍ راځي. نو دا به اوس د هغو له طرفه کېږي، ستاسو سیم رایستو ته ضرورت هم نشته او سیم بدلېدو ته چې دی دې ته هم ستاسو ضرورت نشته. هغه به د هغو له طرفه چې کله تاسو روپۍ رالی هلته به یو کاؤنټر لګېدلی په هغې به تاسو ته ملاویږي. خو په دې قسط کې چې دی په اولنۍ دغه کې مرحله کې چې دی نو 13 لاک سیمان چې دی د هغې وینا شوې ده چې 13 لاک سیمان چې دی دا به پرې ورکړی کېږي. نو ټول دا کسان چې دي دا 1 کروڑ دی نو دا باقي چې دی دا په دویمه مرحله کې چې دی دا به تقسیمېږي. نو کومو کسانو چې سیمان نه ایستلي دي نو هغه ښه کړي دي، سیم که ستاسو په نوم باندې سبا د خبر نه ده، خو د هغو له طرفه چې دی تاسو ته به اوس نوی سیم چې دی دا ملاویږي او هغه به د جیز تاسو ته ملاویږي او په هغې به تاسو له اکاونټ چې دی دا به هم کولاوئ.